ملاکنډ ټي وي ناظرین السلام علیکم. نن به زه په ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکس متعلق یو څو خبرې وکړم چې دلته کې دا ټیکس لګېدلی دی، هر طرف ته یو شور دی چې په دې سلسله کې پرون په کابل کې یو لویه دماکه وشوه چې په هغې کې د 65 کسانو نه زیات زخمیان او د 15 کسانو پورې مړي وشو. نو صرف یو عرض مې دا کوو چې هغه شاعر وایي دا ژوند څه عجیبه پکې راځي داسې خبرې، دا ژوند څه عجیبه پکې راځي داسې خبرې، او اکثر سړی چپ پاتې شي نو څه نه څه د یېرې. او ماوې زه به جانان ته په رخسار خالونه کېږدم، خو میینده ننګو کې وې دوه کندې جوړې. او محمد صلاح الدین احمد یې درد زغملی نشم، او شروع مې کړو لیدل پسې قرآن ته ځای سندرې. ناظرین، زمونږ په ملاکنډ ډیویژن کې روز دی چې هغې ته سواد دیر چترال ایشورنس روز 1969 نمبر 28 کلاس 5 د دې مطابقت سره یو صدارتي آرډر شوی و 1969 کې، چې دې آرډر کې دې کې ویلو چې دا علاقه به د ټیکس نه مستثنا وي، دلته کې به ټیکس نه وي، او که چېرې هم ټیکس لګاو نو هغه روز موجود دي. دوی له بیا د پاکستان د نور وطن په شانتي د اسلام آباد غونډه کې مراعات ورکولی شي. نو افسوس سره دا کوي چې مراعات زمونږه بالکل کم دي او ټیکس نفاذ را باندې وشو. نو صرف حکومت دا خبره نیولې ده چې یاره دا د دې سره سلکلنیزه وعده وه چې یاره دې باندې به ټیکس نه وي، اوس هغه وعده پوره شوه او دې وجې نه موږ ټیکس ولګاو. خو حقیقت کې خبره دا نه ده، حقیقت کې زموږ سره خبره د وعدې د ډیولپمنټ او د ترقیاتي کارونو او د ترقۍ وه چې موږ به دا ملاکنډ ډیویژن دومره حد ته ورسوو چې دا به د نور پاکستان سره برابر شي. نو دې کې به الو د ټیکس نفاذ کېږي. نو موږ غیر قانوني خلک نه یو، موږ دهشتګرد نه یو، او موږ د قانون منونکي خلک یو. خو خپلې وعدې واوفوا العهد ان العهد کان مسئولا، خپلې وعدې پوره کوي. بېشکه الله پاک په د وعدو تپوس کوي. نو که مسلمانېږي نو پکار ده چې خپلې وعدې پوره کړی شي، موږ د ترقۍ هغې عروج ته ورسوئ کومه چې په نور پاکستان کې زموږ په دې وطن کې زموږ په دې ښکلي وطن کې. نو که موږ هغې پوزیشن ته ورسو نو بلا ناغه او بلا تعطل دې په موږ باندې ټیکس نافظ کړی شي. نو د دې وجې نه زه دا مطالبه کوم د عوامو یو رایه دې حکمرانانو ته مقتدر ته پیش کوم چې تمام عوام ستاسو نه د یو مور و پلار په حیثیت باندې دا سوال کوي چې چونکې حکومت مقتدر د سړي مور و پلار دي، د سړي محافظي دي، نو دغه شان او ډوډۍ نه مومي او له پاسه به دا ټیکسونه، نو تاسو یقین په الله وکئ چې نور هېڅ نشته، خو خودکشیانې، ډاکې، زنا به داسې عام شي لکه څنګه چې برسر عام په یو بازار کې ګډا کېږي، لکه څنګه چې په بازار کې یو کولا او سودا کېږي. نه لحاظه سوال کوم چې زمونږ په دې غریبه خوله، زمونږ په دې کمزوري آواز باندې عمل وکړی شي او زمونږ دې وطن ته استثنا ورکړی شي. والسلام.